بسم الله الرحمن الرحيم هو السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة توبہ کی دا سلم نمبر آیت دے 100 او دا دے زینا تراخر دا سورت پورے سورم حصہ دا او دے حصہ کی درے قسم دا صحابہ کرامو ذکر کی پا واقع دا تبوک کی. یو قسم آغا مجاہدینو چاوی لارل تبوک تا غزاو جہاد اوکو. دویم قسم پاتی کدن کی دا جہاد نا لیکن زر توبوی استلا. او دریم قسم پاتی کدن کی دا جہاد نا رستو کون کی توبے لرا. دیکھی ترغیبات دی جہاد تا زورون دی پہ کہ منافقانو تا پناکار عملونو سرا آخر کے صداقت دا رسول ذکر کئی. خود دی آیت کی اللہ رب العالمین دا صحابہ کرام و مقام ذکر کئی. و پدی امت کی دا ٹھولونا غور خلق دا انبیاء نفس دا صحابہ کرام دی. تفسیر ابن کثیر و عام مفسرین دلتا دا دیت دلان دا ذکر کئی چی دا ٹھول صحابہ کرام جنتیان دی. محمد بن کعب القرزی دا آیتون استا اوے فرمائل چی سمر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگری دی دا ٹھول جنتیان دی. اغوال سنگ چی دا آیت او تا بیان کو ناغو فرمائل چی دا آیت ما وارد تدبر سر پول شما چی دا صحابہ جنتیان دی. ذکر دیکھی چی کم مہاجرین دی کم انصار دی والذین اتبعوهم بإحسان چی دا دغا سر ملگرتیا کڑے تابداری کڑے پا خیستو وینا کی اللہ دا ابو سر وعدہ کردے دا چھ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ. اللہ رب العالمین راضی و خوشحال دے دیونا دیو دا اللہ نرازی دی. وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار او اللہ رب العالمین دا ابو دا پارا جنتون تیار کردے چھ دا غین ولی بے گلان دی. دیر ایتونو کی اللہ رب العالمین دا صحابہ کرام سر دا جنت وعدہ دا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. دلتم اللہ رب العالمین اغا وعدہ ذکر کئی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دا خلقو چی دا مخیقیدون کیو ایمان تا رنبیو دا مہاجرین و دا انصارونا نو دا سی خلق دی چی اللہ تی راضی شوے دی اللہ و سر جنتون ولور کڑی تیر کڑی دی طول عمر بجنت کی اسی گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو چی آغا سوک با اور نمسا کئی چاچی زلی دلیم پا حالت دی ایمان کی او یای آغا سوک لی دلی چاوی زلی دلیم سمانا چی یو دا جہنم عذاب آغا چالا نشتا چی آغا صحابی یا تابعی. دلتم اللہ چی دا صحابہ کرامو دا مدح بیانی دے دا پارا ذکر کے چی منافقان و منافقت پریدی دا دے صحابو گون دے کلک ایمان تراشی مالی و جانی قربانی ورکی دا اللہ نے ہدایتو گواری منافقتون پریدی دا دنیا و آخرت خوشحالی با اللہ در کی. او بے دیز دور کی یو دیر بدترین اڈال دا چاہی تروافظ ہوئی آگی تے شیعگان ہوئی داوی جبی
په دې صحابه کرامو پسې خوځي او ته کافر وي نعوذ بالله او ته مرتد وي او ته گمراه وي خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امت ته وصیت کړو چې الله الله فی اصحابي ویریږي د الله نه زما د صحابه مبارکي دا نیکان خلقو دا جنتیان خلقو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار خلقو نو دلته الله داوی د پاره درې قسمونه بیانوي او داوی بشارت ذکر کوي به د دویم آیت کې الله د منافقانو حالات ذکر کوي الله فرمایي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون أغمخ كيدون كي إيمان تا اولون چاغړم بندي من المهاجرين والانصار د مهاجرين او د انصارنا عام مفسرین د دې سو تعبیرات کوي چې سابقون اولون نه مراد وي هغه دي چې هغوی دو قبلو ته مونځ کړی بیت المقدس تم او بیت الله تم دویم قول پکې د دې مفسرینو دا دی چې والسابقون الاولون مراد هغه خلق دي چې بیعت رضوان صلح حدیبیه ته حاضر شوي دریم قول پکې دا دی چې د دې سابقون الاولون مراد هغه خلق دي چې هغوی د بدر غزا کړې ده بدري صحابه دي خو راجح دا ده چې هغه ټول صحابه کرام مراد دي چې هغوی سبقت کړی دی ایمان ته اولنا اسلام ترالل به هجرتونه وکړل کم چې مدینه منوره کې او د مکې د مهاجرو سره مدد وکړو دا ټول په دې کې مراد دي والذین اتبعوهم باحسان او هغه کسان چې تابعداري کوي د دې په ښه وینا کولو سره یو هغه مهاجرین او انصار دي چې دا لومبني صحابه دي هجرتونه کړیو مددونه کړیو والذین او هغه صحابه نتبعوهم چې تابعداري کړې ده د دې به احسان په خیسته عمل کې دلته دوه معنی دي تابعداري کړې د صحابه کرامو په خیسته عمل کې په نیکو عملونو کې باغی پس روانو دویمه معنی دا ده دا خلک دي چې تابعداري کړې د صحابه کرامو به احسان په خیسته وینا کولو سره رستو خلکو تر دغه صفاتونه کړې دي دا وی مدح ذکر کړی دي د عمر فاروق او د ابوبکر صدیق او د عثمان غنی د بل رضی الله تعالی عنهم خو نه کړی دا وجد عبد الله ابن مبارک رحم الله ته چویل چې دا معاویه رضی الله عنه بغوري چې دا صحابي دی که عمر ابن عبد العزيز بغوري چې دا په بادشاہانو کې ولی دی اگر چې صحابي نه دی خو یو عادل بادشاہ هغه ولډر خسته جواب ورکړ ویله د الله بندا معاویه رضی الله عنه په دې اسب خو پسې چې کومې دونه خته وي په جهاد کې داغه د اسب د سپمو پسې چې څومره دوړي وي دغه ته عمر ابن عبد العزيز نشي رسیدلی صحابي چې دا یو مقام دی دا یو مرتبه ده او زمونږ استاد دی الله رب العالمین د دې صحابه کرام سره محبت نصیب کړي د دې تابعداري د موږ او تاسو ته الله نصیب کړي قران کریم کې الله رب العالمین دا وی دا ایمان موږ له معیار ګرځولې دی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا الله فرمایي چې د خلکو د ایمان راوړو اے صحابه څنګه تاسو راوړې دي نو بشک دی به هدایت ته ورسی صحابه کرامو کې کامل ایمانو دا وجدا چې قران او سنت وګوري دا وی فضیلتونه دا وی سره وعده دا وی صفاتونه دا په تاریخ کې مګوري دا په قران او سنت کې ګوري ځکه تاریخ مثال کړو تاریخ د تیار ده پکې دروغ رښتیا خرافات پکې خلکو ګډ کړی دي رضی الله عنهم ورضوا عنه راضی او خوشاله دی الله د دیو نو دیو راضی دی د الله نه
دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې الله فرمایي دغه سبقت یې کړی دی اولني خلک د مهاجرینو او د انصارو نه او د دغه خلکو تابعدار دا داسې خلک دي چې الله د دیو نه راضي دی او دیو د الله نه راضي دي. دریم قول پکې د مفسرینو دا دی چې والذین تبعوهم باحسان، هغه کسان چې تابعداري کړي د دې صحابه کرامو په ښایسته وینا کې یا په ښایسته عمل کې تر قیامته پورې چې څومره مؤمنان راځي دا بېره دې نه مراد دي. موږ چې د ابوبکر صدیق تابعداري کوو، د عمر فاروق کوو، د عثمان غني کوو، د نورو صحابه کرامو کوو، نو والذین اتبعوهم باحسان کې موږ او تاسو شامل دي. نو راضي دی الله د دیو نو دیو راضي دي د الله نه. واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار، تیار کړی دی الله د هغوی دپاره جنتونه چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې. سورت محمد کې 15 نمبر آیت دی چې د پیو نیرونه به وي، د شاتو نیرونه به وي، د شرابو نیرونه به وي، د پیو نیرونه به وي. دا 4 قسمه نیرونه د جنت الفردوس ته رابېږي. خالدین فیها ابدا، همیشه به اوسیږي په هغې کې همیشه. داسې نه دی چې دا د پاکستان او یا د دنیا بچیي ده 10 کاله ده، 20 کاله ده، 40 کاله ده، 50 کاله ده، نه، ټول عمر به پکې اوسیږي. ذلک الفوز العظیم، او دا د کامیابي لویه، دا لویه کامیابي ده چې الله رب العالمین چاته ایمان نصیب کی، ایمان ته سبقت، هجرت او جهاد ته د الله دین ته سبقت نصیب کی، الله ته راضي شي، الله د هغه نه راضي شي، الله ول جنتونه تیار کی او دغه جنت کې بیا ټول عمر اوسیږي. نو الله فرمایي دا صحیح کامیابي ده. وممن حولکم، او دا هغه چا نه چې چاپېره دي ستاسو نه، من الاعراب، د بانډوچیانو نه، ستاسو نه چار چاپېره بانډیچیان دي، منافقونه چې هغه منافقان خلک دي، منافقت د پکې 2 پوړک دي. ومن اهل المدینه، او بعضې د مدینې والاو نه مردو علی النفاق، کلک دي دیو په منافقت باندې، په منافقت باندې ظالمان کلک ولاړ دي د اسلام په دشمنۍ کې. لا تعلمهم نحن نعلمهم، ته نه پېژنې هغوی لره، موږ پېژنو هغوی لره. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي ستا په دې مجلس کې، ستا په ډله کې، ستا په دې کلي کې داسې منافقان دي چې ته نه پېژنې او موږ یې پېژنو. وفیکم سماعون لهم، الله فرمایي ستا په مجلسونو کې د کافرو جاسوسان ناست دي، تا ته علم نشته. ځکه علم غیب دا د الله رب العالمین صفت خاصه ده، د الله نه سوا څوک په غیبو باندې نه پوهېږي. قرآن کریم کې الله فرمایي چې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله، اے پیغمبره که څوک په اسمانونو کې او که په ځمکو کې نه پوهېږي په غیبو باندې سوا د الله نه. د الله نبي ته به چې چا ور وټکاو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته آواز وکړل من انت، یا د الله بنده دا ور چې ټکې څوک یې؟ او هغه زنانه و در راغلې وي، نبي علیه السلام نه تپوس کوو چې خاوند له زکات ورکو که ور نه کړو. خدا زنانه د صحابي ته وایي د الله د نبي نه تپوس وکړه چې موږ په خاوند باندې صدقه کولی شو که نه شو، خو موږ ورته مه ښایه. زینب رضی الله عنها وه، د عبدالله بن مسعود بیبي وه، دی هغې ته علم و چې زموږ د دیوال نه بره دننه نبي علیه السلام موږ نه دی خبر. او نن دا لوی لوی پګې به یې والي، نوم پې د پیر او د ملا پروت یو دا څه عقیدې خورئ چې پلانکي عالم الغیب دی، پلانکي سره غیب علم دی، پلانکي راوالو ته، پلانکي دا وکړو. نو الله فرمایي په دې بانډیچیانو کې او ستا په دې مدینې والاو کې منافقان خلک دي، ته نه پېژنې موږ یې پېژنو. سنعذبهم مرتين، زر د عذاب ورکو موږ دیو لره 2 کرته. یو دنیا عذاب دی، دې منافقانو ته به زه دنیا کې یو عذاب ورکوم، او دویم عذاب د قبر دی چې دې منافقانو باندې په قبر کې سخت عذابي. او ثم يردون الى عذاب عظیم، بیا به وګرځولی شي دي واغه عذاب لوی ته
چې هغه د قیامت عذاب دی، سخت عذاب دی. وآخرون اعترفوا بذنبهم خلطوا عملا صالحا. دلته الله رب العالمین دویم قسم د صحابه کرامو ذکر کوي چې هغه د غزوه تبوک نه پاتې شي، ځان د جماعت پښتنو پسې تړلی و، خو الله ته توبه ویستله، الله په قبول له توبې وکړو. او موږ هم تاسو ډېر داسې چې نیک عملي او بد عملي دواړه زموږ هم په دې آیت کې شامل دي. وآخرون او نور کسان دي نعترفوا بذنبهم چې اقرار یې کړی په خپلو ګناهونو باندې. موږ ګناهګار یو، زموږ نه دروغ ویلی کېږي، زموږ نه چغلي کېږي، زموږ نه بله ګناه کېږي. خلطوا عملا صالحا، ګډ کړی دی څه عمل، نیک عمل، واخر سیئا او نور بد عمل. نیکی هم شته او ګناهونه هم شته. خو عسى الله ان يتوب عليهم، نږدې دی چې الله به توبه قبوله کړي د دیونه. الله رب العالمین رحیم او کریم ذات دی، تواب ذات دی، په توبو باندې خوشحالیږي، ګناهونه بخي. الله نبی فرمایي الله د سوی کې د ځمکې نه واله اسمانه پورې د دنیا د ګناهونو نه ډکه کړي او په صدق توبه وباسي، شرک د نه دی کړی، نو زه به دې معاف کړم او دې څه پروا نه ساتم. نو داسې خلک دي چې هغوی نیکۍ او ګناهونه دواړه دي، خو الله ته توبه وباسي، نږدې دی چې الله به د هغوی قبول له توبې وکړي. ځکه ان الله غفور رحیم، بېشک الله بخونکی مهربانه دی. د رمضان المبارک ډېرې نږدې ورځې شپې دي. الله رب العالمین دې ټولو مسلمانانو ته صحت کامله ورکړي. او ډېرې بیمارۍ دي د امت مسلمه، موږ هم بیماران یو، زموږ کورونو کې او ملکونو کې. د الله نه به سوال کوو چې الله دې موږ او تاسو باندې په روغ صحت باندې دا میاشت رمضان داخله کړي، الله دې پکې توفیق راکړي. خو دا ډېره د خیر میاشت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپلو ملګرو لره دې زیری ورکوو او دې ته به شهر مبارک ویله د برکتونو نه ډکه. نو الله دې موږ له پکې د روغ صحت سره د صحیح عبادت توفیق راکړي. یو خو کوشش به کوو چې زموږ او ستاسو روژه شرعي روژه وي. سږ کال د هلال کمیټۍ هم خپل اجلاس پېښور کې منعقد کړی دی او د مسله کې لږ اختلاف شته دی د مطالعو، خو زموږ د اهل سنت والجماعت مسله دا ده چې د مسلمانانو روژه زموږ او ستاسو به روژه وي، چې د مسلمانانو اختري زموږ او ستاسو به اختري. د ځان نه به جذباتیان نه جوړوو چې یاره په وزیرستان کې چا ولیدله، په ممندو کې چا ولیده، پلانکي کې چا ولیده. سوچ سم سره روژه نیول، ځکه اختر او روژه دا د مسلمانانو یوي، د دې به اهتمام کوو. دویمه دا ده چې دا صورت به ختم کو، سوره توبه، او یو 15 منټه 20 منټه به انشاءالله د رمضان متعلق د قرآن او د سنت نه څه احکام بیانوو. اب تراونه مخکې انشاءالله یو 20 منټ یا که تراونه بعدو، خو کوشش به دی چې اذان نه پس او د تراونه مخکې یو 20 منټه موږ د روژو متعلق لږ درس کوو. درېیمه دا ده چې زمونږ په دې مسلمانانو کې بدقسمتي دا ده چې د دوی سوچ دا ده چې میاشت رمضان ولګېده بس خوراکونه جمع کوه او روژه ماتي جمع کوه او دا جمع کوه هغه جمع کوه. قسم په الله که د روژې دا مقصدي په معمولي څه باندې خپل افطار کوه، خپل زنانه په هغې مه په عذابوه چې هغه د عبادت نه ونه وځي. لږ خوراک او مختصر. صحابه کرامو به د پېشمني کې لږ اهتمام ډېر کوه، د پېشمني او د روژه ماتي کې به مختصر خوراک کوه، دې دپاره چې بندګي صحیح وکړي. نو زمونږ او ستاسو مقصد چې په دې روژه کې خېټه نشي، چې تا 15 زنانه لګیا کړي دي او هغوی صرف په دې سوچ کې لګیا دي چې یاره زه د روژه ماتي نه داسې څه پاخه کړم چې دا نه شمارلی کېږي، نو دا د روژې مقصد خرابوي. نو الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د صحیح عبادت توفیق په دې میاشت کې راکړي او الله دې راته دا روژې میاشت په خیر باندې نصیب هم کړي. او دا د قرآن میاشت ده، دا د صدقې او د بخښنې میاشت ده، دا د الله د راضي کولو میاشت ده چې دا کوم مقاصد پکې دي الله دې موږ او تاسو ته نصیب کړي. کوم ملګري چې جیل کې دي الله یې د جیلونو نه آزاد کړي. کوم مسلمانان چې بیماران دي، که زنانه دي او که نارینه، ټول د الله شفای کامله عاجله ورکړي.
او زمونږ او تاسو ژوندګي دې په کې الله د قرآن سره د عبادت سره د تلاوت سره ولګي. الله دې زمونږ او تاسو ناراضي شي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.